تا واده ولې نه دی کړی؟ په انډونیشیا کې صرف په دې سوال باندې یو کس خپل ګاونډي د دې دنیا نه بلې دنیا ته رخصت کو. په انډونیشیا کې عجیبه غونډه کې واقعیا مخته راغلې ده، دا کم کس چې دی د دې 45 کاله عمر دی او د لا واده تر اوسه پورې نه دی کړی. د دې چې کوم ګاونډي دی د هغه 15 کاله عمر دی، خو هغه چې کله د کار نه رالی او کله به د کاروبار وغیره نه رالی نو هغه سبب نور څه کار مار نه و. 15 کاله عمر یو ښه بچیم ښه ډېر و ښه کافي مطلب ښه زبردست ژوند یې تېراوه، خو صرف دغه یو مسله پکې وه. پښتانه وایي چې لږ چینجی پکې و، چینجی پکې و نو د خواله به رالی او دا به یې تنګاوه. د 45 کاله عمر والا سړي ته به ویل ته ماته یو خبره وکړه، او خبره دا ده چې تا 45 کاله ستا وشو تا لا تر اوسه پورې واده نه دی کړی. هغه ورته ویل چې بس پرېږدې دا سوال ما نه مه کوه چې زه ولې واده نه کوم، ما 45 کاله پورې لا واده ولې نه دی کړی. دا ورته ویل که نه چې نه که نه تا واده ولې نه دی کړی، که دا څه مسله وي که تا سره پیسو کمی یا څه بله ایشو وي هغه ماته ووایه، هغه مسله به حل کړو، ته واده وکړه، تا واده ولې نه دی کړی. دغه یو تفوس او دغه یو سوال او د ډېر وخت داسې دغه کس تنګاوه. اخره کې مذاق ته پسې خبره واړوله، که پهله په سیریس خو بیا یې مذاق ته خبره واړوله، ګپ به یې پسې لګاوه. اخره کې یو ورځ وایي رالی او دې ته یې ویل چې تا واده ولې نه دی کړی. نو هلته کې چوکه پرته وه، هغه چوکۍ ورته ونیوله او سم لاس په خپې کو، خو هغه د ډېرې منډې ووالې، خو هغه 15 کاله عمر سړی و، زوی به خامخا، خو دغه مسله ورته د خولې نه جوړه شوله. سړی ریسار کو خسم یې وټکاو چې کله یې وټکاو د هغه نه ایسته سا ووته او هغه لاړې بلې دنیا ته. صرف په دې خبره پولیس رال سړی ونیو جیل ته بوتو، چې هلته کله جیل ته بوتو هلته پولیس ورته ویل چې یار دا څه مسله ده، تا صرف او صرف په دې سوال باندې دغه سړی دغه کو، د دې څه وجه ده؟ هغه ته ویل چې بس دې زما نه تپوس کوه، زه پر دې خبر باندې ډېر زیات تنګ کړم. خیر پولیس ورته ویل چې دته خو دا خبره ونه کړله، په هغه باندې خو سړي باندې خو مال ته ورتم کو قیامت دې پرې راوستو، خو دا خبره اوس موږ ته وکړه. دا سړي ورته ډېر زیات په غوسه کې کتلي دي چې د دې تپوس په وجه باندې دغه سړي انجام خو تا وکړه چې دغه سره ما څه وکړه، نو ته هم خپل ځان محفوظ کا چې تا ته نقصان ونه رسوم. اوس دا خبره فني هم ده، اوس پته نه لګي منځ کې حقیقت څه دی چې څه د وجې دې سړي باندې دا خبره بده لګېدلې وه او د څه د وجې دې سړي واده نه دی کړی. اگر سره تاسو کمنټ کې شامل کړئ، انشاءالله ملاویږي نوې ویډیو کې. دغه مال راکیجات د الله په امان.